ابو ذر غفاری رضی الله عنه فرمایي چې یا رسول الله کچیر زموږ په زندگی کې داسې وخت پر موږ باندې رالی په دې وخت کې به موږ څه کوو فما تأمرني موږ ته په دې وخت کې څه حکم دی کچیر خلکو لمونځ په خپل وخت باندې نه کوئ جماعت په خپل وخت باندې نه کوئ یا رسول الله زموږ دپاره څه امر دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم په جواب کې ورته فرمایي چې ای ابو ذره تاسو لمونځ په خپل وخت باندې کوئ او کچیرې له هغه وروسته بیا جماعت ودرېدی او تاسې لمونځ کړی و بیا تاسو په جماعت باندې هم لمونځ ورسره کوئ ځکه کچیرې انسان لمونځ کړی وي تر لمانځه وروسته بیا جماعت ودرېږي نو مسنونه طریقه دا ده چې دی به هغه جماعت هم ورسره کوي لیکن نیت به د نفلو تړي په اول وارې چې د کوم لمونځ وکړو د فرضو غاړې اخلاص یې سولې هغه خو فرض لمونځ و لیکن دویم وارې که جومات ودرېدی دی به بیا هم جومات ورسره کوي نیت به د نفلو تړي او دا په کوم منځو کې کیږي دا صرف په دوو لمنځو کې یو د ماپښین په لمانځه کې یو د ماخستن په لمانځه کې ځکه که چیرې سړي د سهار لمونځ کړی بیا جومات ودرېږي بیا نفل نسي کولی ځکه د سهار تر لمانځه وروسته نفل نشته او که چیرې د مازدیګر لمونځ سړی کړی وي بیا جومات ودرېږي د دویم وارې بیا دی په جومات باندې لمونځ نسي کولی ځکه دی خو به نفل کوي تر مازدیګر لمانځه وروسته بیا تر ماښامه پورې نفل نشته او کچیرې د ماښام صورت هم دغه رقم ته دی کچیرې د ماښام لمونځ ده کړی و بیا جومات ودرېدی بیا د ماښام جومات دویم وارې نسي ورسره کولی ځکه دی چې نیت جومات کوي خو د نفلو نیت به تړي او نفل خو 3 رکاته نه بلکې 4 رکاته وي یا 2 رکاته نو دا مسله هم در سره یاده کړي چې د ماپښین او د ماخستن په وخت کې کچیرې تاسو ته د جومات وخت نه و معلوم مسجد ته حاضر سواست لمونځ مو وکړو ورسته در معلومه شوه چې جومات خو ورسته درېږي بیا به د ماپښین او د ماخستن لمونځ د نفلو نیت به ورسره تړئ هغه جومات به کوي په دې کې یوه خوبي هم دا ده چې محمد رسول الله ته دا معلومه وه چې یو داسې زمانه به راځي یو داسې جابر حکمرانان به راځي چې د هغو په مخ کې بیا دا خبره ته نسې کولی چې زه بیرته لمونځ نه کوم یا اوس مکرو وخت دی ځکه د حجاج بن یوسف په زمانه کې د په صحابه کرامو کې یو جلیل القدر صحابي عبدالله ابن عمر دا به هم په د جمعې په لمانځه کې ناست لیکن چې کله به د جمعې لمونځ ډېر وځنډېدی هلته به تقریر ډېر وخت واخیستی ولې باچا ظالم باچا دی نو دی به په یو کنج کې ودرېدی هغه د ماپښین لمونځ به یې وکړو ولاړېدی به نه له مجلس څخه له هغه وروسته بیا له دوی سره هم په جومات باندې لمونځ وکړو